زه انټرویو کې اخیری سوال کوم جی تاسو یو بیان ما ور دغه بیان کې تاسو ویلو چې دلته زه اداره کې پېښور کې یو اداره کې پرنسپل وم اول تاغي کې موږ سره جنکې هغه بیان بد دې ټیم کې زمونږ د کتون کې موږ ګوري یو نری کلیپ ما سره شته تاسو دغه بیان زه دلته په یو اداره کې پرنسپل وم زما سره خزه استادانې یو جنې په کې ویلو چې دا موږ ته لیفټ راکړي څه الکه ما خدای بندا مفتی محمود او دې تورو کوچرتا دې بلماز جنکو ته لیفټ چې په هغه اداره کې زه به طور پرنسپل وم او هغه جنکو دا خبره وکړه چې مفتی صاحب موږ له لیفټ نه راکوي نو تاسو دا ووایئ چې مفتی محسن محمود او داسې تورو ګوجړو له لیفټ ورکول دغه الفاظ تاسو شته خیر دی نو الله پاک انسان ته احسن تقویم ویلي تاسو ته دا الفاظ څنګه ویلي بل تاسو دا هم ویلي چې داسې بلماز له لیفټ ورکول نو چې تاسو به طور پرنسپل وای تاسو بلماز ځان سره سکول کې ولې ساتلی دا سوال ډېر اوچتېږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام هم نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم قدرمنو دې وخت کې زه موجود یم ضلع شنګله پورن علاقه د جنوي کلي کې موږ موجود یو ما سره خوا کې شخصیت به تاسو پیژنئ سره تعریف محتاج نه دی او نن سبا سوشل میډیا باندې ماشاءالله ډېر زیات وایرل دی او خاص کر نوجوان چې کومه طبقه ده هغه د دوی طرف ته ډېر زیاته متوجه ده زبا خبر کو مفتی محسن محمود صاحب ډېر مننه کوم ستاسو د قیمتي وخت راکولو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول شانګلې والا بالعموم خصوصا فورن د نوي کلي د پښتنو مؤمنانو ډېر شکر ګزار یم چې ماته دومره مینه راکړه محبت یې راکړو ډېره مننه مفتی صاحب ستاسو په اجازت باندې زه به تپوسونه لږ ترخه کوم که ستاسو اجازه صحیح ده جی بالکل جی ټولو ناول خو راته دا ووایه چې ستاسو کوم علمي سفر دی یعنی دوره حدیث چې تاسو کوم کال دی هغه ستاسو کوم مدرسې نه فارغ شوي یئ او دنیاوي علوم مو تر کوم حده حاصل کړي دي زما خو دنیایي عصري علوم کراچۍ نه ما آیار کې ریګولر ماسټر کړو مې اوس پرایویټ هم یو دوه وکړه او دغه شان بي ایډ او طب په میدان کې هم څه ډپلومې مې هلته وکړې الله رب العزت بیا په 2007 کې قبول کړم او خپل مدرسې ته زه رالم مدرسه کې مې سبق وي او یو طویله سلسله ده خو به هر حال په 2014 کې کومه انټرنیشنل یونیورسټي چې د اسلامیک یونیورسټي دارالعلوم حقانیه کوړه خټک د هغې نه دستار مې وتړو فراغت مې د هغه ځای نه وشو ډګري مې د هغه ځای نه واخیسته چې نو طویل سفر دی خو به هر حال نور مختصر تاسو سره اکثر په دې پوسټرو کې یا چې کوم ستاسو خاص دغه هغې کې تاسو سره ثاني بجلیګر لیکلی کېږي د دې مین وجه سره یاره جی زه خو هر ځای دا خبره کوم چې حضرت مولانا محمد امین عرف بجلیګر رحمه الله اخو د تحریک نوم دی او د یو میشن نامه ده او د هغې سیرت چې موږ ګورو نو د هغې دومره قربانیانې دي تاریخي قربانیانې چې د هغې مماثلت او کمپیریزن ما سره څوک کوي نو لکه ما ته دا ښه نه ښکاري او ټیک هم نه ده هغه لوی شخصیت او چېرته مونږ خو بهرحال دا د علماو د طلباو بس خپل یو مینه محبت دی چې د حضرت جانشین په طور باندې یا د هغې په هغه نقش قدم تلونکې زه خو چې به هر حال ګورم نو ما ته نقطه نظر صرف دا ښکاري چې هغو کومه وینا چې به وه نو په هغې کې نه د خاصو خیالي خواصو خیالي ساتلی هېڅ چا خیالي نه دی ساتلی څه خاطر تواضع هم پکې د چا نه ده کړې برای راست چې کومه شرعي مسله وه نو هغه بیان کړې ده نو زه چې داسې ګورم د خپلو ملګرو ته د علمي میدان او د مدارسو طلباو ته چې دا ټاپۍ په ما لګولې ده ذهن ته یې به دغه وجوهاتو لګولي چې د لکه جدید اصطلاح کې اکثر د پریزنر بار بیټینګ کوي ټیک ده دې موضوع له زه راتلمه ډېر کتونکي زموږ دا تپوس کوي یعنې زه به دا ووایم بیا ملګري اکثر ګیله کوي د کنزلو خبره به وکړم ستاسو تقاریر اکثر ډېر سخت وي نو ډېر ملګري دا تپوس کوي چې یاره په نرمه لهجه کې چې کوم اثر پروت دی هغه په سخته کې نشته یعنې موسی علیه السلام ته الله وایي ته فرعون ته ورشه خو په نرمه لهجه کې دعوت ورکړه نو دغه حوالې سره تاسو وایئ زما دورانیه د تبلیغ حوالې سره یا د دین په شعبه کې براه راست د کار حوالې سره دا تقریبا په 2 کالو باندې مشتمله ده
خو زه تاسو ته یو خبره کوم په دې 7 کالو کې زما تقریبا دا 6 میاشتې کېږي چې ما کله د معاشرې د حالات وکتل نو هغې زه داسې ترتیب باندې راوستم چې د معاشرې حالاتو سره مخامخ زه مسلې وکړم. خو په دې 6 کاله کې یو لاین والا مطلب زه به ډېر وضاحت کې نه ځم، خو ګناهګار چې کم دی هغه دومره ماله غاړه د دین حوالې سره نه ده راکړې. کله چې وس دا زه د دې پیچ دې منځته شویم ورته او کم خلک دین ته را روان دی، کمو خلکو ګیرې پرېښودې، کمو کورونو کې حیا راله، کمو تورسرو لفټې په سر کړې، نو زما چې کم مجموعي آوټفټ دی لکه موږ معاشرې ته ګورو نو په کار ده چې زما نه خلک لرې شوی وی چېرې دا څومره سخت انداز او داسې، نو باوجود د دې سخت انداز خلک ونه ترېده، خلک راله. نو ما چې کومه مشاهده خپله کړې ده یا زما ملګرو کړې ده، علماو کړې ده، نو ډېر په کثرت سره زه اوس یو ځای کې وم نو تقریبا 21 پاکستان تحریک انصاف والا زموږ سټوډنټ جمعیت علما ته راله او داسې جماعت اسلامي والا، لکه زه به تاسو یم روزانه چې نه په 2 ورځ باندې روژه ده نو 3 او 4 الحمدلله باقاعده دین اسلام طرف ته راغب کېږي. او چونکې مونږ خو د دې مکلف هم نه چاره یو کس دی خامخا ایمان راوړي او مسلمان دی چې مونږ وینا پورې زموږ ډیوټي ده. او بهرحال د هغې باوجود هم الحمدلله آوټفټ د مخکې په نسبت باندې په دې 3-4 میاشتو کې 15 میاشتو کې ډېر بهترین را روان دی. مولانا بجلیګر صاحب چې کوم تقاریر دي عموما د ممبر یا د مسجد دننه چې کوم تقاریر دي هغوی کې سخته لهجه غونې استعمال کړي او تاسو د جومات دننه هم دغه سخته لهجه استعمالوئ، نو آیا د ممبر او د دغه نه دا ټیک دي؟ زه خو کوشش زما دی او د ډېر وخت نه زه ممبر نه استعمالوم. ممبر زه صرف په تبلیغي فورم باندې استعمالوم چې هغه زموږ د فضایلو او د نرم میدان دی، نو لهذا هلته زه ممبر ته خیږم. نور ما د اوسه پورې چېرته په جمعه کې ممبر نه دی استعمال کړی. جمعه کې د ممبر نه علاوه تقریر کول دا هم سنتو خلاف ورزي نه، دا سنتو کې نه راځي. یو حدیث مبارک طرف ته به زه تاسو بوځم، محمود رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق راځي چې هغه به کله د جمعې دا خطاب کولو نو انداز به داسې و، داسې سټایل کې لکه چې به د مقتدیانو به د اجتماع به نمازګزارو باندې حمله کوي، داسې انداز کې فرجوش انداز کې او داسې دغه انداز کې به هغه بیان کو. زمونږ د علماو دپاره او د ټولو مؤمنانو دپاره خو رول ماډل محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. مونږ کوشش کوو چې یاره په لارې څنګ تلل کړي هغه شان وکړو، ملاسته ناسته خوراک هر ټایم کې مونږ کوشش کوو چې سنت فالو کړو. دغه ځای کې زه د دغې روایت فرنا کې د جانان په شانتي ښه پرجوش انداز کې ښه په دغه انداز کې خبره کوم. تاسو بل دغه طرف ته ټایټل ورکوئ کنځلې، نو دا یو پروپیګنډه دی خلکو وکړه خو ناکام شو. کنځل چې پښتو کې څه ته وایي او شریعت هم هغه کنډیمن کوي چې یاره دا ټیک نه دي، عند الشریعه دا ټیک نه دي. او کنځل کوونکي ته نبي علیه السلام ډېر وعیدات دي، ډېره زورونه دا کار مه کوئ. او بیا ایز اسکالر تاسو بل سوال ته ورږه پرېږدم خو چې دې ځای له زه لږ راشم. دا ډېر کامن سوال دی، زه چې کوم چا سره مخامخ کېږم خیبر والی او که ار ټي وي والی او که دا ورځپاڼې یا سوشل پاڼې والی، دا کوېشن ډېر کامن دی. زه ورته یم د معاشره کې تاسو وګورئ دا زه چې کوم ټکی استعمالوم د یوز ټکی استعمالوم، بې غیرت استعمالوم یا بل صحیح زمانې د ټایم کې ووته خو سلفا انټرنیشنل یا د ګوتو وغیره سپیشلیسټ په حرامیتوبونو کې وغیره وغیره. آیا زموږ په معاشره کې دې ته کنځل وایي؟ نمبر 1. او که د معاشرې نه مونږ لږ وځو زموږ دپاره خو کرایټیرین او معیار شریعت دی. آیا شریعت دې ته کنځل وایي؟ نو دلته ډېر ماهرین ناست دي، مفتی صاحب اقدس هم دی، د دین لوی سکالران محدثین به دې حوالې سره تاسو ټچ کوئ. ما برای راست مه ټچ کوئ، دا الفاظ ته ورپورته فوسئ چې دا ټرمز کنځل دي عند الشریعه به دې باندې نیول شته که نه. هغه به تاسو ته وایي دا د معاشرې ټرم دی، معاشره کې یو کس غل کوي ته به غل وی، یو ډاکو کوي لکه غټه سطح باندې هغې ته ډاکو وي، یو کس بېحایي کوي ته بېحیا وي، د چا چې ښځې مزې د سکولونو کالجونو ته ځي میډرمې وغیره وغیره یا ترور ماما لور دا خاندي را خاندي. حدیث کې هم دې ته دیوس ویلی دی، موږ لږ معمولي پکې مینه وراچلې دوس ورته وایو، نو دا هم حقه دیوس دی. هغه ټیک نه دي سکول ته تلل، زنانه له سکول ته تلل ټیک نه دي. ښه جی، نو ورې ستاسو د سیکنډ کوېسچن له راځم، نو دغه ټرم نه دي ساري سوال طرف ته بیا راځم. نو دا مونږ دغه معاشرتي ټرم استعمالو، لکه څنګه خال لا بل لا پلان لا سهاګل او بهرګل او کنه وغیره وغیره دا معاشرتي ټرم دي. نو لهذا عند الشریعه دې ته کنځل نه وایي.
دا خو دا کم ملګري چې دا خلک نشي کنټرول کولی، مارکیټونو ته ځي راځي وغیره وغیره، پیلډر او ډاټسن کې هیلو های کوي د ډرایور سره، دغه خلکو ته دا کنزل ښکاري. نور بالکل دا د موافق د معاشرې هغه القابات دي، هغه سټار دي چې دوی ته زه لګوم ډېر په جرأتمندۍ سره او ډېر په بهادرۍ سره الحمدلله د استاد تیزه په دعاګانو سره. بل کوېسچن تاسو وکړو د اساتذې د زنانو حوالې سره، د زنانو تعلیم دی او بلکې زه به لږ مخکې لاړ شم انټرټینمنټ د هغې کم یا گیم وغیره هر څه چې دي، زه خو لږ ماډرن جدید انداز کې خلکو ته مسایل ږدمه. که په خپل ماحول کې نو دا بهترین فلیر هم جوړېدی شي، پایلټ هم جوړېدی شي، انجینیر هم جوړېدی شي، ډاکټره، انجینیره، د ژوند په هره شعبه کې د کار کولی شي. خو د هغې دپاره به اصول او ضابطه شرعي وي چې د دې څه به د میل کم دغه نه ملاف هغه اختلاط مکسینګ به نه نو بیا زنانه سکول ته هم تللی شي، دا پی ایچ ډي هم کولی شي، دا ایم ایس هم کولی شي، او د فوټبال او هاکي باسکټبال هم کولی شي. سوال لو بس هم تاسو ووایئ چې د غیرت په دغه باندې مطلب یو غیرتمندانه زه دغه بیانومه. لږې ورځې مخکې جي مفتی سردار علي صاحب چې کوم بیانات به ورکول د کرونا حوالې سره یا دغه سره، بیا هغوی ونیول شو، ګرفتار شو، د هغې نه بعد د هغوی موضوع بدله شوه، د هغې نه هم سوشل میډیا باندې یو ډېر لوی دغه جوړ شو، نوجوانان پوسټونه ورکوي چې سافټویر اپډیټ شو، دا پلانه. نو آیا تاسو نه ګڼئ چې سبا الله دې نه کړي دغه تاسو سره ونشي؟ د کرونا حوالې سره خو د مفتی صاحب رای چینج شوی وه او دا د بیماریانو د داسې میدان دی، دې کې ډیفرنٹ افان ابزرویشن. زه اوس دې ټایم کې یو بیماري نه منم، نو زه ځکه نه منم چې ابزرویشن پرې نه دی شوی یا پې څه د سایډونو نه څه شکوک او شبهات دي. بیا په دې لاین کې که اوس د میډیکل ریپورټ راشي، سپیشلیسټ مونږ ته ووایي، د فن ماهرین د میدان ماهرین مونږ ته ووایي چېرې جي مفتی صاحب یا فلانه دا تاسو کوم سټیټمنټ ورکوئ نو دا شیز واقعي چې شته د دې ساین سمټم دا دي. نو بیا که مونږ هلته رای چینج کړو نو دا څه د شریعت خلاف خبره نه ده. اولنی ابزرویشن دا او سیکنډ ابزرویشن دا دی. تاسو به زما ذهن خبره اخلئ نه. اولنی زمونږ په دې میدان کې تشخیص چې و هغه دا و چې دا از نتنګ، دا هیڅ شی نه دی، داسې یو پلانټډ سیز دی. خو بیا مونږ ته داسې ریپورټ راغی، مشرانو سره کېناستو چې مونږ ته ریپورټ راغی چې واقعي دا بیماران شته او هسپتالونه ډک شو، قرنطینه سنټر د جوماتونو نه جوړ شو، لکه مطلب دا وبایي ډېره سیوا شوه. نو مونږ چې د ډاکټرانو په دې باندې فورم باندې د هغوی ریپورټ واخیستو نو بیماري واقع شته، نو مونږ رای بدل کړو. نو دا رای بدل دا سره شریعت خلاف خبره نه ده، دا په شریعت کې څه الله او رسول الله فې خفه کېږي نه. مفتی صاحب رای چینج کړې ده، د عوامو په فیور کې چینج کړې ده، د انسانیت دپاره یې چینج کړې ده، د وطن دپاره. ځکه د مفتی کمنټ خو داسې ته خو خلک اوري، په هغې باندې عمل کوي، نو د خیر دپاره هغې په رای کې چینجز راوستي دي. باقي تاسو ګورئ میډیا پاڼه باندې چې هغې دپاره دا کم الفاظ استعمال شو، دا څه نوې خبره نه ده او نه دا صرف د مفتی صاحب سره دا خبره وشوه. د علماو حوالې سره چې کم ځای کې داسې ویک پوینټ چاته میلاو شوی دی نو هلته هغوی خپل ګزار ښه مضبوط کړی دی او د هغې یو وجه زموږ په وطن کې مغربي کلچر د هغې نه اثر اخیسته، په هغه ماحول کې طبیعتونه لګېدل. نو هغه مغربي خلک څنګه چې اوس شیخ صاحب وي چې یاره د یهودي ټایپ خلکو محمد رسول الله خلاف چې کله ایکشن کامیاب شو، ناکام شو د هغې خلاف، نو اخره کې دوی جادو والا لار راونیوله، بله لار ورسونه چې د محمد رسول الله لاره ودرو. زموږ د علماو لاره نه یهودیان ودرولی شي نه د ایجنټان ودرولی شي، دوی به دقه د بېعزتۍ یا سوشل میډیا او دا زموږ دپاره څه حیثیت نه لري. انټرویو کې آخري سوال کوم جی تاسو یو بیان ما اورېد، دغه بیان کې تاسو ویلي چې دلته زه اداره کې پېښور کې یو اداره کې پرنسپل وم او هلته هغې کې مونږ سره جینکۍ وي. هغه بیان به دې ټایم کې زمونږ دا کتونکي مو ګوري، یو نری کلیپ ما سره شته ستاسو دغه بیان چې په هغه اداره کې زه بطور پرنسپل وم او هغه جینکو دا خبره وکړه چې مفتی صاحب مونږ له لیفټ نه راکوي. نو تاسو دا ووایئ چې مفتی محسن محمود او داسې تورو ګوجړو له لیفټ ورکول دغه الفاظ تاسو شته خیر دی، نو الله پاک انسان ته احسن تقویم ویلي، تاسو ته دا الفاظ څنګه ویلي؟ بل تاسو دا هم ویلي چې داسې بالماضي لیفټ ورکول، نو چې تاسو به طور پرنسپل وایئ تاسو بالماضي ځان سره سکول کې ولې ساتلی؟ دا سوال ډېر اوچتېږي. دغه ځای کې ما یو خو دا ګوجرې لفظ نه دی استعمال کړی، په دې باندې یو ډیبیټ شوی مو، هغه تاسو واورئ او ښه ګلا وګنو. په دې کې بیا زموږ یو قوم څه مسله زما راله او ډېره کرانیک مسله راله، او چونکې هغه هم ځان ته سوي او زه هم د چا نه کم نه وم الحمدلله، او زما له خون هم راکوي د زورورو سره زور.
او چې کله مونږ هلته کېناستو په هغې کې تړ ون کېناستو میډیټر چې ورته ویلی کېږي هغه بار بار اورېدو نو هغه به دې فیصله وکړه یو لوی قوم هم هغه هم ناست وو زه هم ناست وم چې د ګوجرې نه دی ویلی د قچرې ویلی دی نمبر 1 نمبر 2 دې ته تشبیحات ویلی کېږي په دې کې انسلټ نه دی چې یو کس د هغې پرفارمنس داسې دی چې هغه یو بدکاري کوي یا یو غلط خوی کوي نو هغې ته خو زه ښه سړی نه شم ویلی هلته چې کومه مسله وه نو چونکې زه ایز ا پرنسپل وم ډایرکټر نه وم آنر نه وم نو آنر ته ما یو څو ځلې اپلیکیشن وکړه چې یاره دا ټایپ خلک زما نه درې کړه هغو ما نه پروف وغوښته نو په هغه پروف کې ورته ما پروف ورم کړه که تاسو وایئ خو ځینې خبرې نه چې کله به زما نه چوټۍ باندې به ساین شوه مونږ خو لیدلي نه دي یا خو ډېر ښکلی ماحول نو بار به ووته نو بیمار کړی به یې پلار او د یار سه به یې سوات ته چکر وهو ما په هغې باندې اپلیکیشن وکړو چې دا زما نه درې کړي ما څه پروف و که نه زه د پروف ملا یم زه هسې د شانګلې د غر دا سرونه نه ولم نو چې کله ما ادارې ته اپلیکیشن وکړو نو ادارې والا ما ته ویل چې یاره دا خو سورسز والا خلک دی وغیره نور خو پوهېږئ پاکستان کې تاسو پاتې کېږئ جس کې لاټي اوس کې بینس نو چې هغو زما خبره ونه منله نو ما 27 ورځې بعد ریزاین ورکړه چې یاره ایز ا پرنسپل زه دلته یم نو هغه لیډیز به راځي چې کوم فایلونه زه چک کوم او هغه د دې ادارې په معیار پوری ما 27 ورځې هلته بیا بعد ډیوټي پرېښودی. ډېره مننه مفتي صاحب د قیمتي وخت راکولو موږ تپوسونه هم لږ دغه وکړو بیا د معافي غواړم. قدرمنو کتونکو تاسو د مفتي صاحب خبرې واورېدئ کوم چې ستاسو کړې شوي تپوسونه هغه موږ مفتي صاحب ته کېښودو انشاءالله تعالی موږ به کوشش دا وي چې موږ دغه علما کرامو سره ځان جوړ وساتو خپل کور بشه په الله ته اجازت ورکوي. ګورئ همدم ټي وي د لوی الله په امان.